إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دیارلس سوا دویم نمبر حدیث شریف دے کتاب الجہاد. ټول حدیثونه ولکا سکم سلور پنځوس زره دي او تاسو دیارلس سوا دویم نمبر حدیث ته ورسېده انشاءالله چې بقایا حدیثونه بم الله پاک مونږ او تاسو ته آسان کی او کنی دی سلسله کې کمړه شو زندګی خاتمه م وشوه بقایا حدیثونه براتا خپلا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم آغا جهان کی وی انشاءاللہ تاوان ورکی نشتا دی سلسلہ کی جاری و ساتھ ہے. 1302 نمبر حدیث تے کتاب الجہاد کی. وعن ابی بکر بن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جلیل القدر مشہور صحابی دے. پیغمبر علیہ السلام پا صحابوں کی مفتیان و صحابوں کیوں دا هغوی فرزند دے دا هغوی زوی دے ابو بکر نمی دے. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ پا خپل زوی باندې نم ایخے دے ابو بکر او ابو بکر رضی اللہ عنہ خود صحابی نمو دین تاسو اندازو لګوي چې د صحابه خپل میاس کې څومره مینا وا څومره محبت دا ابو موسی اشعری رضی الله عنه چې کوم زوینه دا حدیث روایت ته ابو بکر هغه تابعی دی رحمه الله. قال زوی وی سمعت ابي ما وریدل د خپل پلار نا رضی الله عنه الله دې ترازی شي ابو موسی اشعری رضی الله عنه نه مې ورید وهو بحضرة العدو او دې کافر دشمن ته مخامخ د جنگ میدان کی ادا سے حال کې مې دا حدیث وریدو معلومیږي دا چې صحابه با لار او زوی دواړه به جهاد لتل لار او زامن بټول جهاد لتل مون خو جهاد نو د علم نو د تبلیغ نه مړې ژوندې جوړ کړي دي بس یو لاړ شي مونږ وای زبستلې دی کنه بلکې د قربانۍ نه د غټ اختر قربانۍ نه مونږ مړې ژوندې جوړ کړي چې یو قربانیو کی په کور کې بس هغه کړي دا کنه دا زدکو. یقول فرمائلی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام فرمائلی دی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائلی دی ان ابواب الجنتی بے شکا دروازے د جنت تحت ظلال السیوف د تورو د سورو د لاندې دی د جنت دروازې د تورو د سورو د لاندې دي. مطلب دا دی چې کله هغه وخت کې خو جنګونه په توره باندې وکنه توره ډال غشې لیندا نیزه په دې باندې جهادونه اوس د ټیکنالوژي دور دی ټینک توپا راکټ لانچر تماچا ټوپک. مطلب د حدیث دا دی علماء فرمائی چې کله یو مجاهد د الله لار کی جهاد کی تور اوچته کی نو تور هو دغه د پاره اوچته گزار د پاره د الله په دشمن په کافر دا د چې تور اوچته کا بس د پاره جنت واجب شو په دې تور اوچتولو سره. اب یا صحیح تل دا او که خطا شوی دا او که د گزار نمخ کې په کافر مخ کې شوی دی
خو به دې توره اوچتولو سره د دې مجاهد دپاره جنت واجب شو. نو صحابه کرام خو په خبره پوهېدو بیا به فورا عمل کولو، هغوی خو په آخرت یقین کاملو. فقام رجل، مونږ او تاسو په خبره پوه شو که نه چې جنت ګټل کوم ځای کې دي؟ د جهاد میدان کې. ښه ګوره اوس، فقام رجل، پاسېدو یو صحابي پاسېدو، رث الهیئتی، چې حالت ببر صبرو، سر سڼی ډېره نه وه کړي، د ګیرې ویښته، د سر ویښته، دا شانتې کپړې جامې داسې وي، شغنې وي، ببر صبر. فقال یا ابا موسی، دغه صحابي عرض کو دا خبره مضبوطی، اے ابو موسی رضی اللہ عنہ، انت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آیاتات نه پخپل اوریدلی دی پیغمبر علیہ السلام، پخپل دی اوریدلی دی پیغمبر علیہ السلام نه چې فرمایلو چې د جنت دروازې د توري د سوري د لاندې دي، پخپل دی اوریدلی دی. یقول هذا، چې پیغمبر علیہ السلام دا خبره کوله، دا ته تا پخپل اوریدلی ده. قال نعم، ابو موسی رضی اللہ عنہ ویل اوجی پخپل مې ته اوریدلی ده. صحابه دروغ نه وایي. فرجع الى اصحابه، اغا سڑے اغا صاحب خبل مرگرو لواپس رالو. فقال، اغیت اویل اقرأ علیکم السلام، زتاسو تا سلام میما ومخخدر سرکوما، اغا جہان تا در نروانما، سلام علیکم، اقرأ علیکم السلام، سلام در تویما، بیا ملو شو یا نه. ثم کسر جفن صیفه، بیا دغه صحابی راو لگیدو، د خپل توری تیکې مات کو، زره زره کو، چې توره واپس تیکې ته لاړه نشي، بس ځان پسې کشته سوځول. د توری تیکې مات کو، فالقاه وی غرزولو، چې دې نه پس به توره تیکې ته نځي، بس څه وی خیال هم دې ټکي ته توره به تیکې ته بس بیا نځي، دا به چلیږي چې زور کې جنت ته لاړ شي. ثم مشى بسيفه الى العدو، بیا ورلو په خپلو قدمونو باندې دشمن طرف ته، توره پلاس د دشمن طرف ته په خپلو قدمونو ورلو. فضرب به، په دغه توره باندې ګزارونه شروع که، کافران وهل چې سړی د خپل تمه ځان نه قطي کي که نه چې زه به واپس ځمه، لکه مرګ ته ځان ونیسي که نه. نو ستاسو څه خیال دی د هغه لاس کې به څومره زور راځي؟ بیا یو د یارې گزارونه یې که نه، او یو د څه دړورتیا گزارونه یې. د یارې او دړورتیا گزارونو کې ډېر فرق دی، چې د ځان پسې رستو کشته وسوځولې، ځان پسې رستو تیکې مات کو، او صحابو ته اخرنه سلام وویلو، او دا یقینو چې زه به اوس چرته ځم، جنت ته ځمه. گزارونه شروع که، کافران پې وهل، زخمیان کول، مردارول، حتی قتلا، تر دې پورې چې شهید کړلی شو، ووجلی شو، شهید شو. داسې د عمل تکړه صحابه، داسې د عمل تکړه صحابه، یو ټکی به یې واورېدو فوراً به یې پې عمل کول. مونږ اورو، دا نه چې ګینې زمونږ معلومات نشته، زمونږ علم نشته دی، اورو دلته عالم، هلته عالم، دلته دستار بندي، هلته دستار بندي، دغه جومات، هغه جومات، دغه درس، هغه درس، اورو جمع کوو ځان سره. عمل به پې راله بیا که خیري بل څوک کوي. علم هغه علم دی او فائدې والا دی چې فوراً پې عمل وشي.
رواه مسلم دا حدیث امام مسلم رحمه الله روایت کړی دی 1403 نمبر حدیث ته وعن ابي عبس عبد الرحمن بن جبر رضی الله عنه ابو عبس عبد الرحمن ابن جبر رضی الله عنه نے روایت ته صحابی خپل نوم دی عبد الرحمن الله دې ته راضي شي قال ویلی دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دی مغبرت قدما عبد نگر دالوت کیږي دواړه خپې د یو بنده یعنی د بنده په دواړو خپو باندې دوړه نه پریوزي فی سبیل الله د الله لار کې فتمسه النار چې بیا دې ورسیږي دې ته د دوزخ اور مطلب دا دی چې کوم قدمونه کوم خپې په هغې باندې د الله لار کې دوړه پرېوته دا به دوزخ ته نه ځي نو داسې خو به نه کېږي چې دا خپې ته خدای کټ کړي دا جنت ته واستې او دې چېرته واستې داسې خو نه کېږي مطلب دا دی چې دا خپو والا به دوزخ ته کم خپو والا چې د چا په خپو باندې دوړه پرېوته د الله لار کې د الله د لارې مفهوم ما تاسو ته واضح کړی دی هیروئ به نه او نه به دا د فی سبیل الله دا مفهوم را تنګوئ ګورئ فی سبیل الله نه مراد جهاد فی سبیل الله نه مراد تبلیغ فی سبیل الله نه مراد طالب علم د پاره فی سبیل الله نه مراد د حج لارا د عمرې د پاره لارا حج له عمرې له روان دی دام د الله لار کې دی بسترې غاړې ته اچولې دا تبلیغ له روان دی دام د الله لاره کې دی ټوپک تماچه اخیستې ده جهاد له روان دی دام د الله لاره ده کتابونه اخیستې دي طالب علم دی علم زده کوي یا علم خورئ دام د الله لاره کې دی احرام مې تړلی دی حج عمرې له روان دی دام د الله لاره کې دی اسانه درته ویم چې څومره د نیکۍ لارې دا ټولې د الله لارې او چې څومره د بدۍ لارې دا ټولې د شیطان لارې څومره د نیکۍ لارې دي دا د الله لارې دي خپل بال بچ د پاره حلال روزي ګټي د سحر د کور نه وتو وخت کې مې نیت دی چې زه به حلال نوړی بچو له پیدا کوم حلال الله دې زمونږ نوړی پاکي کړي الله دې زمونږ نوړی پاکي کړي حلال نوړی ګټلو دپاره که دی زمیندارۍ له روان دی که دی دیاړۍ له روان دی که دفتر ته ځي که دکان ته ځي چې څه روزګار هم کوي دیم د الله لاره کې د الله د لارې مفهوم وسیع دی دا بیله خبره ده چې دلته امام نووي رحمه الله دا حدیث کتاب الجهاد کې ذکر کړی دی نو د کم کس قدمونو باندې چې دوړه پرېوته د الله لار کې دا به جهنم ته نه ځي رواه البخاری یو دا حدیث امام بخاری رحمه الله روایت کړی دی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام